السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خو ګومینوالو امید لرم تاسو په خیر خیریت سره وئ. یو بهترین اپلیکیشن د منځونو او د رمضان او وختونو په باره کې تاسو ته نن وړاندې کومه. زه دا په خپل استعمالوم. زما زړه کې راغلل ما وی چې د خپل مسلمان وروڼو ته دا وښیم. یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی. خو یو خبره یاد لرئ چې کم د منځونو وختونه دي ورکې او کم د ماښام او د سحر د پشماني وخت د داخلېدلو وختونه دي، نو دې کې علماو دا وایي چې لکه 2-3 منټه فرق خامخا پکې وي. نو که هغې کې کم ټیم لیکلی وي نو کوشش به تاسو کوئ چې هغې نه مخکې 15 منټه مخکې تاسو روژه بند کړئ، او کم ټیم پکې د افطاري لیکلی وي نو تاسو به کوشش کوئ چې یو 15 منټه هغې نه وروستو تاسو روژه ماته کړئ. نو راځئ د موبایل په سکرین باندې دا شی مونږ زده کوو په اسانه طریقې سره. ټول نه مخکې تاسو پلی سټور تاسو څنګه استعمالوئ دې ته به تاسو راشئ او دا اپلیکیشن چې کوم دی چا سره کوم ملګرو سره وي نو بیا خو ورسره موجود دی، او که نه نو ټول نه مخکې به تاسو دا ډاونلوډ کړئ. نو د هغه کې به تاسو ورکړئ SALATUK. دا چې تاسو ورکو نو دا صلاتک دا به تاسو ته مخکې راشي. دا اپلیکیشن به تاسو ټول نه مخکې ډاونلوډ کړئ او انسټال به یې کړئ او اوپن به ووهئ. لکه ما سره مخکې نه ډاونلوډ دی، نو دا چې مونږ اوپن کو نو تاسو ته مخکې دغه شانتې سکرین راشي. نو دلته خو دا زما سره مخکې نه مثال کے طور پر دی کې ټیم هم دی، راولپنډي ټیم یې لیکلی دی. او خو که چېرته تاسو خپل ټیم ورکول غواړئ نو دې کې د ټول نه بره چې کوم دا نشان دی دا به تاسو ووهئ، نو دې باندې بره راځي انټر یور لوکیشن مینولي. دلته به تاسو خپل لوکیشن ورکئ که چېرته تاسو ورکول غواړئ، او که نه ورکوئ ستاسو لوکیشن آن وي نو دا بیا به تاسو لاندې ول ووهئ، دا نشان به ووهئ نو دا په خپله ستاسو لوکیشن اوچت کړي. او ښه دا ده چې خپل لوکیشن ورکړئ، ځکه چې تاسو لا مطلب دا دی چې بیا مسله نه وي. که چېرته په سفر باندې ځئ نو خپل لوکیشن آن کوئ، دا لاندې لوکیټ مې اټومیټیکلي دا وښئ نو ستاسو لوکیشن به په خپله بدلېږي رابدلېږي، تاسو ته به ټایم ښیي. نو بله چې کوم لوکیشن تاسو ورکړئ، مثال کے طور پر ټول نه زه ورکوم دلته صوابي، نو تاسو ته ګوره صوابي پاکستان پې رالل. اسلام آباد دې ورکو ته اسلام آباد کې نو آلریډي اسلام آباد پاکستان پې راغله. دا په خپله دا خپله هم اوچتئ، دا لاندې مو که چېرته وښه مینولي ته هم ورکولی شئ، ستاسو خوښه ده. نو چې کله تاسو دا ورکړئ نو تاسو واپس راشئ، ګوره آلریډي چې کوم د دې کې ټایمینګ مخکې نه لیکلي شوي دی، ټول فکسینګ پکې شوی دی. نو تاسو دا ګورئ اوس تقریبا دا مسوتن ټیم داخل شوی دی په 7:45 باندې، نو دا موږ ته دا ټیم ښیي، او 1 غنټه او 2 منټه دا دې باندې شوي دي چې دا ټیم داخل شوی دی. دې کې یو خو دا ته جبه پکې بدلولی شي، او سیټینګ کې چې کوم دی نور ډېر سیسټم دی دا بره چې کوم دی دې کې تاسو خپل ټیم بدلولی شئ. مثال کے طور پر یو ټیم دی دې کې تا ته پته ولګېده چې دا غلط دی، هغه ته ټیک کولی شئ. نو دا اساني دی، سهولت دی پکې. لاندې راشئ تاسو وګورئ دا 4 لاینه دا تاسو ووهئ. دې کې تاسو ته د ټولې ورځې ټیم ښیي. ټول نه مخکې بله ورځ ته ښیي ویډنسډے چې کوم دی نن دا بود ورځ ده. لاندې دویم نمبر باندې تاسو ته اسلامي تاریخ ښیي 20 شعبان 1443، او لاندې 23 مارچ 2022 د تاسو ته ښیي. لاندې راشئ بیا فجر دا ګوره دا د دې داخلېدلو ټیم دی 4:45. په دې ټیم کې سحر وخت شروع شي، یعنی پشماني وخت ختم شي. نو دې ته مخکې تاسو ګورئ لوډ سپیکر جوړ دی، که تاسو چېرته دا آن کو نو دا به تاسو ته بیا اذان کوي، او که چېرته دا داسې دغه شانتې آف نو دا به اذان نه کوي، صرف به تاسو ته نوټیفیکیشن بر راځي چې دا وخت داخل شو. دویم نمبر کې سن رایز دا چې کوم دی د لمر راختو ټیم دی، او دوهر دا د ماسپښین ټیم دی، اثر دا د مازدیګر، او مغرب دا د ماښام. نو ماښام ټیم چې کوم دی دا زموږ د افطاري ټیم دی. نو په دې ټیم کې تاسو دا دغه کولی شئ، لکه دې ته ګورئ نو 6:22 دي، نو په 6:22 نه بلکې تاسو په 6:22 6:27 یا 6:28 باندې تاسو خپله روژه ماتوئ، او بیا مخکې د ماسخوتن ټیم دی ورپسې. په دریم نمبر مخکې تاسو لاړ شئ، دلته ریمایન્ડر دی. ریمایન્ડر دې دپاره کېږي چې لکه مثال کے طور پر تاسو یو ټیم خیر دا خو موبایل کې هم وي، دا مشکله خبره نه ده. په دې 4 نمبر باندې دا دنیا ورکړ، دا دنیا نشان دی. دا چې تاسو ووهئ نو دې کې غټ غټ ښارونه
تاسو ته ټیم ښیي. مطلب ترې مکه ټیم ګوري چې اوس مکه کې څه ټیم دی نو ګوره تا ته وایي 6:39 او مغرب هلته دی 6:33 دا د مکه ټیم دی. دویم نمبر باندې دی چې دا د مدینه ټیم دی او په دریم نمبر دا د القدس مطلب دا زمونږ چې کوم اوله قبله وه بیت المقدس. دا ټول ټیمونه تاسو ته ښیي. که تاسو نور ټیم پکې ورکوئ اسلام آباد پکې ورکولی شئ، پکې دا بله چې کومه جمع لیکلې ده دا دې کې ورکولی شئ خپل دغه چې کوم دی غوښتلی شئ پکې. او په دریم د اخر نمبر باندې چې کوم دی دا ډېر بهترین شی دی، دا د قبلې ډایرکشن تاسو ته معلوموي. ګوره دې کې تاسو ته مخامخ ښکاري د ټول نه بره د کعبې نشان دی او لاندې یو تیر نشان دی. ګوره دا موبایل به ته داسې تاووې چې کله دا تیر نشان دی قبلې ته برابر شي ګوره دا پړه کېږي داسې دا تور شو، نو ته پوه شه چې دغه ستاسو دا قبلې سمت دی. دا په دې ښکلې طریقې سره دا نن سبا د انډرایډ چې کوم فونز دي غټ موبایلونه دي کې ټول دا سنسر لګېدلي دا شی معلوموي. نو دا یو بهترین اپلیکیشن دی. دا هر موبایل کې ځان سره ساتئ، هر وخت ځان سره ساتئ. سفر کې تاسو ته پته نه لګي یا دا ټیم داخل دی نه دی داخل، نو دې کې تاسو په اسانه طریقې سره چې کوم دی دې نه فایده اوچتولی شئ. نور ملګرو ته هم وښایئ او د فایدې دپاره دا ویډیو ځان سره شیر کړئ. جزاکم الله خیره.